بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د 3rd کلاس سټوډنټانو السلام علیکم ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के مطابق د دریم کلاس سټوډنټانو مونږه به د اردو بک کې چې کوم لیسن 17 هغه کمپلیټ کړو راځي چې نن سبق نمبر 18 تاسو ته وړاندې کو اتلسم سبق را بشي پیج نمبر 125 طرف ته براشي بدی باندې سبق نمبر 18 ملکا کوهسار کی سیر دا سبق نوم دی ملکا کوهسار څه ته وي پهاړي جگہ کم د غرونو علاقه وي کنه هغه ته کوهسار وي نو بدی کې مختلف خبرې شامل کړي دي نو اکچولی دا سبق دا د سیر باره کې دی ملکا کوهسار کی سیر چې تاسو مطلب د ګرمۍ په چټیانو کې چرته ځئ او هغه څنګه مناو وهئ هغه څنګه تیروئ صحیح ده او په مختلف چې کوم تفریحي مقامات دي تاسو کوم ځای ته چکر وهئ کوم ځای ته دغه خپل چټیانې انجوای کوئ ٹھیک ده نو دا هغه سیر باره کې دی نو راځو ګوره سټارټلو سوچے اور بتائے کوئی سوچ کے موږ ته ووایي فرسٹ وای آپ گرمیوں کی چھٹیاں کیسے مناتے ہیں وای تاسو د ګرمۍ چټیانې څنګه مناو وهئ صحیح ده کنه مطلب تاسو د ګرمۍ چټیانې څنګه تیروئ چکرې پکې وهئ کو نه وهئ کو نه صرف کور کې ناست وئ خپلوانو کره ځئ یا نه ځئ نو دا ټولې خبرې تاسو ورته ویلی شئ ٹھیک شو دویم کوېسچن کې آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں وایي تاسو د ګرمۍ په چټیانو کې سیر دپاره چېرته ځئ صحیح ده مختلف ځایونه دي مختلف ښایسته ښایسته ځایونه شته په پاکستان کې کومراډ شو ناران کاغان صحیح ده ملم جباد چترال نو تاسو چېرته ځئ هغه ورته ویلی شئ تاسو ورله جواب ورکولی شئ ورپسې دریم کوېسچن کې پاکستان کې چند تفریحي مقامات کے نام بتائے د پاکستان یو څو کم تفریحي مقامات دي ځایونه دي د هغې نومونه واخلئ نو زه درته ویم تاسو ورته غوږ کېږدئ ګورم ناران دی کاغان شو وادي کیلاش شو شالیمار باغ شو مینار پاکستان شو اسلام آباد فیصل مسجد شو مری شو ملکا کوهسار شو چترال شو وادي نیلم شو کومراډ شو ملم جبه شو اپر دیر لور دیر دا ټول بدی کې شامل دي صحیح ده نو دا هغه تفریحي مقامات دي چې کوم ځای ته تاسو تګ غواړئ او کوم ځای ته په چټیانو کې سیر لځئ نو دا نومونه ما تاسو ویلي دا تاسو نوٹ کولی شئ اکچولی دا داسې خبرې وي کنه دلته تاسو نه لکه تپوسونه کوي دا د سټوډنټ دپاره وي چې وایي تاسو مطلب ټیچر د سټوډنټ نه د دې باره کې تپوس کوي چې مینټلي هغوی دې لیسن ته ریډي شي نو ځکه زه تاسو ته دا ویم بیا تاسو له هغسې هغې مطابق جواب هم درکوم نو تاسو د دې مطابق خپل خپل جوابات ورکولی شئ ٹھیک شو بیا وایي کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته مری کو ملکہ کوهسار یعنی پہاڑوں کی ملکہ بھی کہتے ہیں مری ته څه وایي ملکہ کوهسار پہاڑوں کی ملکہ د غرونو چې کوم کوین دی ملکہ د هغې ته مری ته وایي صحیح ده ملکہ کوهسار اور پسی راشا پیج نمبر 126 طرف تا ملکہ کوهسار کی سیر سبق موجود دے فرسٹ راضی تلفظ سی کے د دې ټکو تلفظ زده کول دي بلند و بالا بے ساختہ اٹکیلیا پرکشش سیاح خونکی دلکش مصنوعات ٹھیک ده ورپسې سبق طرف تراشي ګوره سبحان الله کتنا خوبصورت منظر ہے وہی سبحان اللہ څومره ښایسته منظر دے څومره خوبصورت منظر دے چیڑ دیودار صنوبر اور پائن کے درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں اور ان کے درمیان بہتے ہوئے چشموں کو دیکھ کر بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا مطلب د چیر یو پلانٹ تے دیودار دا یو پلانٹ تے صنوبر پلانٹ تے او پاین چې کوم دغه نختر والا پلانٹ یا د دې د بوټو نه مطلب داسې ډک لکه ځای په ځای کرل شي او داسې یو ډک ښکارېدل دا منظر ډېر ښایسته ښکارېدل د غرونو او د دوی په منځ کې چې کومې چشمې وي هغه اوبه چې رابهیږي چشمې هغې ته چې دوی وکتل نو د ټولو خولې نه دا یو الفاظ وختل سبحان الله کتنا خوبصورت منظر ہے بے ساخت امین اچانک د ټولو د خولې نه دا اچانک داسې دغه لفظ وختو سبحان الله لکه خسته پرکشش ماحول وکتو پرکشش منظر وکتل ٹھیک ده عائشہ اپنے بائی احمد اور امی ابو کے ساتھ لاہور سے مری جا رہی تھی عائشہ خپل رور سره احمد او خپل مور او پلار سره لاہور ته چرته روانو مری ته روانو دي کې سلور کریکٹر شامل دي صحیح ده احمد ده عائشہ ده او د هغوی مور او پلار دي ٹھیک شو راستے میں خوبصورت مناظر دیکھ کر بچے خوش ہو رہے تھے پلاره کې خوبصورت مناظر خسته منظرونه قتل ماشومان بسکل هغې سره خوشحالیدل اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے بڑے برقی جھولے اور واٹر سلائڈ دکھائی دینے لگے اسلام آباد سره تقریبا 15 کیلومتر فاصله کې غټ غټ چې کوم برقی جولې مین د بجلی هغه جولې وي او چې کوم واټر سلایډ هغه به ښکارېدل هغه به په مخې ته راتلل به لیدل کېدل عائشہ خوشی سے کہنے لگی عائشې د خوشحالۍ نه وویل سی ویلي آها هم مری پہنچ گئے وای آها هم مری پہنچ گئے موږ مری ته راورسېدو
अब्बाजान ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, ये चीतर पार्क है. صحیح ده کنه. اباجان په خندا شو ویلي, ارے नहीं बेटा, मतलब دا نه دی, دا مری نه دی, مری ته نه را رسیدلی, دا چیتر پارک دی. یہاں لوگ سارا سال تفریح کی غرض سے آتے ہیں. دلته خلک ټول کال د تفریح په غرض سره راځي, مطلب د سیر او سپاټۍ له راځي, سیر په نسبت سره راځي چې خلک چکر وي, انجوائمنٹ وکړي. बुलंद और बाला दरख्तों, पुरकशिश पहाड़ों और वक्फे वक्फे से आती जाती बादलों की टोलियों के बीच बल काती हुई सड़क पर सफ़र करने में मज़ा आ रहा था. چې کوم غټ غټ دغه پلانټو بوټیو او پرکشش دغه غرونو خستا شنه خلک منظر خستا منظر به شو کول, خلک به ځان ته سم راخکل او وقفي سره دغه د بادل د کلاودز بتل راتل, مطلب کله به ورې شو کله به نور شو لګ لګ کنه, خو بادل ډیر زیات نو داسې د بادل د دې اوریزو د ټولي لکه دا جمګټه دلته بادل بیا اسمان ښکاری, بیا ورېز, بیا اسمان ښکاری, بیا ورېز کنه, نو دې ته بادل کې ټول وي. د دې په منځ کې چې کوم دا سړک تیر شوی او بدی کې تیرېدل, بدی کې مزل کول, بدی کې چکر وال, ډیره مزه یې کوله, ډیره مزه تی مونږ اغستل, ډیر خوندونه م اغستل. آخر ٹھنڈی हवा के झोंकों ने वादी मरी के करीब आने की खबर दी. اخره کې چې بیا کم ټنډه هوا شروع شو, دغه یخ هواګانې شروع کی, د دې مطلب داسې تیزی سره د یخ هواګانې را شروع وي, نو دې ته مطلب د دې دا مراد شو چې وادي مری نږدې ده, وادي مری موږ ته نږدې شو, ور روانو او یخ هواګانې سٹارټ شوې. چرا پانی کے مقام پر سب نے گرما گرم پکوڑے اور آلو کے چپس کے ساتھ چائے کا لطف لیا. چرا پانی دا یو زینوم دی, دا هغه مقام ته چې کله ورسېدو, مطلب هلته مونږه ښایسته ګرمې پکوړې راواغستې او الوګانو چپس هم راواغست او چې سره هم وخوړل, د دې یو ځان له لطف هم واغستلو. صحیح ده. چرا پانی کے قدرتی جھرنوں کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالنے کے بعد سفر پھر سے شروع ہوا. چرا پانی چې کوم قدرتی هغه جھرنوں مین اوپر سے نیچے, جھرنوں کا پانی بارانه چې کوم اوبه رابهیږي دې ته وایي جھرنوں. صحیح ده. نو د چرا پانی چې کوم قدرتی دغه مطلب هغه ابشار او هغه برنه چې وبره ویدلې, هغه د گاډي چې کوم د گاډي په ټیرونو را پریوتی, مطلب برنه راتلی کنه, سړک ته راکوزېدې, لارې ته راکوزېدې, نو هغه ټیرونو باندې به پریوتلې او بیا هغې نه بعد دغه سفر مونږه بیا شروع کړل. ټیک ده. پکچر کې تاسو کتلی شئ څومره ښایسته ځای دی, دغه عایشه ده, د احمد دی, د مور او پلار دی, دغه منظر دی تاسو کتلی شئ, ښایسته غرونه دي, پلانټس دي او ښایسته دغه شان وریځې دي او دغه شان واوره پرته ده, دا ټول پکچر کې ورکړي دي. ښه, نیکسٹ پیراګراف ته راشئ. मरी पहुंचकर अब्बा जान ने गाड़ी एक होटल की पार्किंग में खड़ी की और फिर सब माल रोड की जानब चल दिए. सही ده. मरी ته چې کله ورسېدو, अब्बा جان गाड़ी په یو هوټل پارکینګ کې ودرولو, که پارکینګ کې هم ځای کې چې خلک ګاډي ودري, ٹھیک شو, او بیا ټول مال روड طرف ته مطلب روان شو. مری کی مشہور سڑک مال روड پر خوب رونق تھی, او په مری کې چې کوم مشهور سړک دی مال روड باغی باندې ډیر زیات خوب رونقو, مطلب هر یو کس لو راتلو کافی رشو او بس مزه کوله, ډیر رڼاګانې وي, شواګانې وي. ٹھیک ده کنه. غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے, او غیر ملکی چې کوم د فارن کنټری چې کوم سیاح کوم چې سیل راغلی کنه, هغه هم په غټ تعداد سره خو دې خو په نظر سره ښکارېدل, تاوېدل, څوک به داسې تلو, څوک به داسې چکر لتلو, څوک داسې کنه په نظر باندې راتلو. ارد گرد دکانوں پر خشک میوجات, اونی چادریں, خوبصورت سویٹر اور ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات تھی. صحیح ده. او خو دې خو په دکانونو باندې چې کوم مطلب خشک میوجات, دا کوم خشک میوې وي کنه, او اونی چادرې چې کوم دغه پستې دغه چادرونه او چې کوم خوبصورت سویټر دغه بنینونه او سویټر وي کنه, او کوم لاسونو باندې چې کوم سیزونه جوړ شوي هغه ټول ښکارېدل, پراته وو, موږ لیدل. थोड़ा आगे गए तो एक तारीखी इमारत की तरफ इशारा करते हुए अब्बाजान ने बताया कि ये सरकारी डाकखाने GPO की इमारत है. सही ده. چې کله لږ نور مخکې یو تاریخي عمارت مخې ته راغلی, هغې طرف ته اباجان اشاره وکړه چې دا سرکاري ډاکخانه ده, مطلب GPO دا د هغې عمارت دی. مال روड سے پنڈی پوائنٹ, نیکسٹ پیج طرف ته راشئ, پیج نمبر 127. مال روड سے پنڈی پوائنٹ کی جانب جاتے ہوئے بچوں نے ایک بڑے سے گھڑیال کو دیکھ کر اس کے سامنے تصویر بنائے. صحیح ده. مال روड نه چې بیا مخکې پنډۍ طرف ته مطلب روانو, هغه طرف ته بیا ماشومانو یو غټ غړیال یې وکتلو, هغوی سره یې څه جوړ کړو, یو تصویر یې ویستلو هغوی سره. ټیک شو. نیکسٹ پیراگراف سے راستے میں ایک ریسٹوران سے کھانا کھانے کے بعد وہ پنڈی پوائنٹ سے چیئر لفٹ میں بیٹھے, او په لاره کې یو ریسټورانټ, هغې نه چې کله هغوی روټۍ وخوړه, هغې کې هغې نه بعد پنډۍ پوائنٹ سره یو چیئر لفٹ و هغې کې کېناستل. پہلی بار چیئر لفٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے بچے کچھ خوف زدہ تھے. صحیح ده. په پیل ځل دغه چیئر لفٹ کې ناست نو ماشومان د دې د وجې ډېر زیات یېرېدل, خوف زده وو. بادل اٹکلیاں کرتے نیچے آ گئے تھے. بادل اٹکلیاں مین ناز و ادا کرنا, شوخیاں دکھانا, مطلب بادل په شوخۍ کې وو, ناز و ادا یې کول, داسې تلل
راتلل بنو بادل سو اٹکل یا کرتے نیچے آ گئے تھے مطلب تل راتلل به دغه شوخ یا د کانه نو لاندې راغلیو لاندې راغلی داسې لکه بر علاقې هغې داسې وي چې غر کې تاسو غر ته وخېژئ که نه نو هلته هغه ورېځې تاسو سره ډېر نږدې وي صحیح ده که نو تیریږي را تیریږي بیا سوی ګوره جلد ہی وادی مری کے دلکش نظاروں نے بچوں کا خوف دور کر دیا بیا زر تر زره وادی مری چې کوم دلکش نظارې مخې ته رالې هغې نظارو د ماشومانو دغه خوف څه کړو لرې کړو بھائی وہ دیکھے اتنے سارے بندر ایک جگہ پر بندروں کی ٹولی دیکھ کر عائشہ نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا وای بھائی هغه ګوره دومره ډېر بندر منکی یادوي صحیح ده مطلب دومره ډېر بندر دي او په یو ځای کې دغه بندرو دغه ټوله مطلب د بندرو دغه جمګټه دغه مجموعه ولیدله نو عایشې د خوشحالۍ نه لاسونه پړقول شروع وہاں موجود سب لوگ بندروں کو کیلے چنے اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں کھلا رہے تھے دغلته چې کوم خلکو هغوی دغه ټولو مطلب بندرو لا کیلې چنے او کوم کھانے خوراک څخه کوم څیزونه هغې والا ورکول صحیح ده مزے کی بات یہ تھی کہ بندر بھی بڑے مزے سے ان کے ہاتھوں سے وہ چیزیں لے کر کھا رہے تھے د مزې خبره دا وه چې دغه بندر به هم مطلب ډېر د خوند نه د مزې نه به د دوی د لاس نه د خوراک اخیستلو او خوړل به یې ټیک ده که نه بیاوی عائشہ اور احمد نے بھی انہیں چنے دیے تو انہوں نے جٹ سے پکڑ کر منہ میں ڈال دیے صحیح ده او عائشہ او احمد هم هغه چنې ولا ورکړي هغې ضروري ولا او په خوله کې ولا دغه څیز واچول ورې کړو ټیک ده بیا سوی ټهرے اور بتائے سبق میں بتائے گئے کرداروں کے نام بتائے په سبق کې چې کوم کردار ویلې شوی د هغې نومونه موږ ته ووایي نو څلور کردار دي کرکټر دي پکې یو پکې احمد دی یو پکې عایشه ده او بل پکې د هغوی مور او پلار دي صحیح ده بیا سوئی چتر پارک اسلام آباد سے کتنے فاصلے پر واقع ہے چتر پارک اسلام آباد نسور فاصلہ باندې واقع دی نو اباؤٹ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے صحیح 15 کلومیٹر فاصلہ کی موجود ہے بل پیراگراف تراشا فضا میں خون کی بڑھ جانے کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کیا گیا او په فضا کې مطلب د خون کی لکه کلاؤډز ډیر شي کنه او ماحول کلاؤډز دی راځي او انوایرمنت داسې یخ وي دغه یخوالي د وجې او مطلب داسې ډک غوندې یخ هوا لګي او یخ ماحول جوړ شي دغې ته بیا خون کی وایي صحیح ده حالات لکه موږ وایو چې هلکه ورېځې رالې او ماحول داسې کېږي ځای چې واپسي وکړو که نه نو دوی هم دا خبره کوي چې په فضا کې د خونکي موږ ولیدله نو موږ د واپسي اراده وکړه مال روډ سے ابو جان نے عائشہ کے لیے بیٹری سے چلنے والی گڑیا احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا جہاز اور امی جان کے لیے شال خریدی صحیح ده مال روډ نه ابو جان عایشې دپاره بیټرۍ چې کوم مطلب هغې کې بیټرۍ وي او ګړیا چې ګرځي هغې والا واغستل او احمد دپاره ریموټ سره چې کوم جهاز وي ریموټ باندې چلیږي هغې والا واغستل او امی جان دپاره شال خرید هغې والا واغستل ٹھیک شو کم صادر دی کم شال دی عائشہ نے امی جان سے فرمائش کر کے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خوبصورت تاج خریدا عائشہ امی جان ته فرمایش وکړو او تازه پھول ګلان نه چې کوم ښایسته تاج جوړ شوی هغه یې واغستل ټیک شو بچوں نے وادی مری کی سیر کو تصویروں میں محفوظ کیا او ماشومانو دغه وادي مری چې کوم سیر هغه مطلب تصویران وباسل او بیا محفوظ کړل فریم یې تاو کړو کنه شام ہو رہی تھی بیا شپه نږدې اور سب تک چکے تھے اور ټول ستړي شوي اس لیے ملکہ کو حصار کی خوبصورت یادوں کو دل میں بسائے سب واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے او دغه شان ملکہ کو حصار چې د خوبصورت منظرونه د دوی په زړه کې موجودو په زړه کې واچول په زړه کې مطلب یاد کړل چې او داسې یو چکر مونږ والیو او ټولو د ښایسته انوایرمنټ د ښایسته چکر انجوای کړو او ټول واپس کورته واپسی د پارا روان شو ٹھیک ده بل راځي هم نے سیکھا مونږ سجده کړل مری پاکستان کې ایک مشهور سیاحتی مقام ہے مری د پاکستان یو مشهور سیاحتی مقام دی چې دلته مختلف خلق راځي د چکر د پارا صحیح ده کنه بهر کنټری نه راځي مری کو ملکہ کوہسار یعنی پہاڑوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے مری تا ملکہ کوہساری مطلب د پہاڑوں ملکہ د پہاڑوں کی نغم ورته ویلی شي یہاں سارا سال سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں صحیح ده او دلته ټول کال سیاح چې کوم سیاح دي چکر والا دي هغوی سیر و تفریح دپاره ځي راځي صحیح ده که نه راځي دلته ټیک شو نو دا خبرې موږ به دې لیسن کې زده کړي نو امید ساتم تاسو به دې باندې پوه شوي وئ ملکه کوهسار کی سیر ښایسته ملکه کوهسار څه مراد شو مری مراد دی ښایسته ځای دی او مطلب تاسو ګرمیانو چټیانو کې چېرته ځئ کوم ځای ته تګ غواړئ او ګرمیانو چټیانې څنګه تېروئ دا ټولې خبرې به دې کې شامل دي نو دې کې دغه څلور کرکټر وو احمد عایشه پلار او مور دا موږ له راکړي دي امید ساتم تاسو به دې رسېدلي وئ انشاءالله بل ویډیو کې به چې کوم د دې مشق دی دا به تاسو ته وړاندې کوو صحیح ده ایکسرسایز زموږ ویډیو کمپلیټ شوه که چېرې ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ دا ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپله سټډي کنټینیو ساتئ تھینکس فار واچینګ موږ له راکړئ اجازت الله حافظ